شیطان ته چا ویلي چې سجده مه کوه؟ دې چا دوکه کړی؟ دا خو په خپله غویه نه یې کوله، ده په خپله خبره نه منله، خو چې کله خبره راغله څه وایي؟ ربي بما اغویتنی، ای الله په دې وجه چې زه تا ګمراه کړم. نو ته چا ګمراه کړې؟ ته خو یې ګمراه، خدای دې غر که خپله ګمراه. انسان یا شیطان چې څوک هم ګمراهي کوي، ګمراهي سړی خپله کوي. الله څوک په زوره نه ګمراه کوي. ربي ای زما پروردگارا بما اغویتنی، په دې وجه چې تا زه بې لارې کړم، نو زه به څه کوم؟ لأزینن لهم، خامخا به ښایسته کوم دوی ته فی الارض، په ځمکه کې ګمراهۍ لره، د دنیا ژوند لره دوی له به زه د ځمکې څیزونه ښایسته کوم. چاله به زنا ښایسته کوم، چاله به تعویذونه ښایسته کوم، چاله به زیارتونه ښایسته کوم. څوک به مالګو پسې ګرځوم، چیرې دا د قبر مالګه ده او دې کې شفا ده، دکان نه دې راواغسته او قبر باندې دې کې خو شفا پکې کم ځای نه راغله. خو شیطان یې ښایسته کي، چاله ښځه ښایسته کي او چاله سره او سپین ښایسته کي. څوک ښځو پسې ګرځي او څوک سرو سپینو پیسو پسې مال پسې ګرځي. نو شیطان وی چې تا زه ګمراه کړم، بې لارې دې کړم. لأزینن لهم، خامخا ښایسته کوم به دوی ته فی الارض، په ژوند د دنیا کې څیزونه. ولأغوینهم، او ګمراه کوم به دوی لره اجمعین، په جمع ټول. دا به زه ګمراه کوم. اوس بعضې خلک جماعتونو کې ګډیږي، ذکرم کوي، ګډیږي هم غپه 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 غپه، الله ورسره داسې وایي ته به وایي چې کډول دی. دا والا شیطان ښایسته کړي. او څوک په 12 ربیع الاول کې جنډې ولګوي چې چل د پیغمبر علیه السلام پیدا شوی. هلکه آدم علیه السلام هم پیدا شوی، د هغه جنډه هم ولګوه. نوح علیه السلام هم پیدا شوی، د هغه جنډه هم ولګوه. د شعیب 1,04,000 جنډې چې ته ولګایي که نه ته به ستړی شي، ځایونه به در سره نی. او د 1,24,000 انبیاو پیدایش دپاره به ورځې کم ځای نه راوباسي. ورځې څو دي؟ 360 کنی 65 دي شي. تا سره ورځې 365 دي او تا سره پیغمبران یو 9 لاک دي، صحابه در سره 2 لاکه دي، او پلار او تره دیم چې ورسره کې دام پیدا شوي دي. که ښځه د تګرانه وي هغه هم ورسره کې چې دام پیدا شوي ده، ستا هغه پلار به دې ته ورځې معلومي کي. بس شیطان ورته ښایسته کړی چې چل د پیغمبر پیدا شوی دی، پیدا شوی هم دی خو مړ شوی هم دی. اوس ته جاړې او که خاندې په دې نه پوهېږو. په 12 ربیع الاول ته چې پیدا شوی دی او کېږي، چاته معلوم دا نه وي چې دا څنګه سړی پیدا کېږي، پته یې ورته چاته پته نه وي چې دا دومره بادشاه. خو چې کله مري پته وي چې بادشاه دی، بیا یې تاریخ معلوم وي. نو 12 ربیع الاول معلوم دی چې د مرګ تاریخ دی، د ژوند تاریخ یې معلومه. خدا یقیني ده چې وفات په دی دی. نو اوس ته خاندې او که جاړې موږ په دې نه پوهېږو. جلوسونه وي. نو الله پاک وایي چې شیطان قسم وخوړو، ولأغوینهم اجمعین، او ګمراه کوم به دوی لره په جمع. الا عبادک، مگر بندگان ستا منهم د دوینا، المخلصین چې هغه بچ ساتلی شوي دي. ربا چې کوم ستا بندگان دي هغې نه علاوه به ما نه خلاص نشي. چاله به یو شی ښایسته کوم، چاله بل. قال او فرمیل الله هذا صراط، دا لار دا علی زما طرف تراغلی دا مستقیم نیغا. بس ما خدا لار متعینه کړی دا چې ما منی جنتی بوي، چې تا منی جهنمی بوي. ان عبادی، دا دو نکتے ځای دی ګوره. ان عبادی، یقینا بندگان زما، لیس لکا نشتا تالر علیہم پو دوی باندې سلطان وس. خلق سوئی یره جی جادو چی دے دا دا شیطان عمل دے، انہو من عمل الشیطان، وی کنوی
دا کوډ او دا جادو چې دا د څه شي عمل دی لکه څه خو وایه که یاره جي دا د شیطان عمل دی دا چې سړی کله چیرې پخوي بیا شیطان ور سره ملګری شي هغه ورله کارونه کوي اورېدلي مو دي که ښه چې کوډ او جادو او سحرونو کې اثر یا زور یا کمال شیطان پیدا کئی او پخو سیزنو کے رحمان پیدا کئی او جادو د شیطان شے دے نو اللہ فرمائی ان عبادی یقینا زما بندگان لیس لک علیہم نشتتا لرا پدی باندے من سلطان یا سلطان وس نو اللہ خوئی چی زما پا بندگانو د شیطان وس بیا څنګه پر رسول الله جادوش کدا یتونه دیر دی مولا صاحب اره پر رسول الله باندې جادو شوی او بیا بغنه خبره هری دی خدای دې خله ماته کچې ماته دی شي الله دې داسې خوار او ذلیل کله څنګه چې انبیا او پسې دومره خراب خبرې کوي څه چل دی بخاری کې راغلی بخاری څه آسمانی کتاب ده عبد الله ابن مسعود لیکلی دی الکه صحابه لیکلی دی پیغمبر لیکلی دی نو اللہ فرمائی چه زما پا بندگانو دا شیطان وس نه چلیگی الا من اتبعا مگر احاغا سوک چستا تابداری کوي من الغاوین دا سرکشونا سوک چستا ملگروی نو آغا بانده با دا شیطان اثر استا مرزی دا چه رسول اللہ دا اللہ پا پاکو بندگانو کیا چوی او کا العیاذ باللہ بل طرف تا بزیدہ استا مرزی دا مولا وَإِنَّ جَهَنَّمَ او یقینا جہنم لموعدهم ځای مقرر شوه د دوی د اجمعین ټولو لرا الله فرمایي دا سه خلق لرا چې دا خبرې کوي چې زما بندگانو باندې د شیطان وسمنی یا د شیطان خبره منی نو دوی د پارا ځای مقرر د جهنم لها سبعة ابواب دهغه و دروازې دي طبقهم ودي لکل باب منهم ہر دروازے دا پارا دا دوینا جزء مقسوم برخ مقرر دا علماء ذکر کری دی حقیقت نے اللہ خبر دے ڈیرے خبری پا منبر و محراب کی گی خدا تا ضروری نہیں دی چی دا اللہ خبری وی یا دا رسول اللہ خبری مولیانو جوڑی کری خبری دی ٹکم کی دیشی قرآن وی چی وہ دروازی دی دا ٹک خبر ہے طبقات امداسی وی دی ٹک خبر ہے خو باز علماء لیکلی دی چیز کم برانے طبقہ دا برا برا دا جہنم طولنا برا طبقہ سر والا دی که با مومنان گناہگار مسلمانان با دیتا چولش چا گناہونا کڑی ایمانی وی عقیدہ پا اللہ وی عقیدہ کی گڑبڑنی وی قبرونا مبرونا اینوی منلی چی قبرونا منلی وی دا اولیاء منلی وی کرامتونا منی دا خبری منی چیرا دا د پلنکی د برکت ده دا عقیده د کفر ده دا چی شه دا مومن نه ده دا ځان ونه کړی هغه سره چې عقیده ایک نمبر د قرآن مطابق وي خو ګناه تی شي وي چرته کنځلې کړي چرته زنا کړي چرته شراب څکلی شي وي چرته مونږ قضا کړي ګناه کړي وي دوی ته به سزا وما طبقه کې بر ملاویږي چې کله د جهنم کم سر ده دا هغه لاندې طبقه چې دا هغه کې به عیسایان وي دا هغه نه لاندې طبقه چې دا پغې کې به يهود وي دا هغه نه لاندې چې دا هغه کې به صابئین وي دا هغه نه لاندې چې دا پغې کې به مشرکان وي ټول نه لاندې چې دا هغه کې به منافقان وي خبره پوهیږي منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا به د جهنم ټولو نه لاندې نه طبقه کې منافق څوک دی د نن سبا مسلمان دا کلک منافق دی چا سره چې میلاو شي دا هغه ملګری دی امعتن چې هر چا سره میلاو شي دا بس که یهودو سره ملګری شو هغوی سره که شیعو سره ملګری شو هغو سره که مولا سره که دیوبندی سره که بریلی سره مړه د هر چا ملګری څه وایي مونږ خو هر چا پسې کېږي دې ته منافق وایي